صراط مستقیم باندې با هغه خلکی چې انعام افتوي او غضب هم پینی شوی د الله. نو چې کوم قوم داسې کارونه کوي چې په هغې باندې د الله غضب نازلیږي هغه به په صراط مستقیم باندې نه وي. نو یهود و نصارا شرک کوي، مشرکین شرک کوي او د غضب د الله اصل وجه شرک او کفر دی. نو ته خو صراط مستقیم باندې نشوي. او دویم ولضالین، گمراه نوي. چې کوم انسان د وحی لاره، د قرآن لاره او د الله د شریعت لاره پریخي نو دا چرته په صراط مستقیم نه. صراط مستقیم خو سلکیره نه ده چې ته په هغه لار روان یې ته صراط مستقیم باندې. دا ریسلینګ خو نه دی یا سمنډه او مسابقه خو نه ده چې ته په هغه لکیره به روان یې. د دې لپاره الله اعمال را لیږلي دي، عقاید او نظریات یې را لیږلي. که ستا نظریات د انعام یافتو خلکي او تا باندې غضب والا اعمال ته نه کې او د ګمراه خلکو اعمال نه کې، بیا په صراط مستقیم باندې. نو په دې کې الله رب العزت هغه مدعیان چې کوم دعوه کوي چې موږ لم الله انعامات راکړي د هغې تقسیم کوي چې غضب والا اعمال والا صراط مستقیم باندې نه دي او دا انعام یافته هم نه دي. نو ځکه د دې بیان یا مخکې د انعام والا بیان شو، اوس د غیر انعام والا بیان کی چې انعام یافته خلک سودي او غیر انعام یافته خلک سودي. نو دی وجه نه الله رب العزت دواړه بیان کو. نو د صراط مستقیم پورا بیان شو. غیر المغضوب علیہم د دې دو ترجمې دي. یو دا چې د دې الذین سره تعلق لري شي، دویم صراط سره تعلق لري شي. دا علمی خبره ده خو تاسو ترجمه صرف یاد کړئ. غیر المغضوب علیہم اغا کسان غیر المغضوب چې غضب نه دی شوی په هغې باندې، علیہم هغې باندې ولا الضالین او نه ګمراهان دي. او دویمه معنا ده غیر المغضوب علیہم داسې دی غیر صراط المغضوب. هغه صراط لفظ به حذف شوی دی او دا غیر دا غي قائم مقام دی. غیر المغضوب نه لار د هغه کسانو، لار ټکې به پکې راولي. صراط الذین انعمت علیہم یا الله پلار د انعام یافتو می روان کا. غیر المغضوب نه پلار د مغضوب علیہم باندې، ولا الضالین او نه پلار د گمراهانو. د دې دوه لارو نه مې ساته په دې یو سیده لار می روان کا. نو دا د دې معنی شوي ده. اوس غضب څه ته وایي؟ د غضب لفظ په قرآن کې 24 کرت استعمال شوی. د الله په صفت کې د غضب لفظ استعمال شوی دی چې الله غضب کوي، غصه کیږي. اوس د الله په حق کې د غصې معنی څه ده؟ یو من او تاسو مخلوق غصه کیږي، نو د مخلوق چې غصه شي د هغې مطلب دی چې د وینه جوش کوي او د یو انسان نه انتقام اخلي. د وینې جوش کېدل او د یو انسان نه انتقام اخیستل دې ته غضب وایي. انساني معنی یې دا ده. دې ته ثوران الدم عند اراده الانتقام، چې کله د انسان جوش کوي او د یو چا نه بدله اخلي نو دې ته ویل کېږي غضب. وایي سړی پلانې ډېر غضب کې دی، ډېر غوسه دی. یا ویل کېږي تغییر الطبع لمکروه، یو مکروه بد کار کېږي د انسان طبیعت خراب شي، وایي لکه سړی ناسازه شو. اوس د الله رب العزت دپاره جسم مکمل ثابتول او جسم منل دا خو د مجسمو مسلک دی. مجسمه یو گمراه فرقه تیره شوې ده. نو هغوی د الله دپاره د انسانانو په شان صفات مني او د انسانانو په شان لباس جسم هم مني. نو دا فرقه گمراه فرقه ده چې کوم الله تعالی له جسم مني د انسانانو په شان. باقاعده مجسمو کتابونو کې ذکر شوي دي وی الله یو ښایسته ښکلی ځوان دی او په چت باندې یو ښایسته په جنت کې یو کرسی شان او دغه رنګ سټیج جوړ شوی دی، په هغې ناست دی او خپې ښکته کړي دي او لاندې مزیدارې پڼې پرتې دي. نو دا ګمراه خلک دي. لیس کمثله شیء قرآن کې راځي چې د الله په شان باندې په مخلوق کې هېڅ شی نشته. څومره ښایسته نه ښایسته مخلوق یې الله سره تشبیه نشي ورکولی، ځکه الله د دې نه پاک دی. دا به یو عقیده لري. نو ګوره قرآن ته چې کښېنې د دې خبرونه به خبر شي.
اوس د غضب نه بس مانالو نو بس اسانه خبره خو یو دا ده چې کلم قرآن کې داسې الفاظ راشي نو دې ته متشابهات ویل کېږي او د متشابهاتو الفاظ به په سوره آل عمران شروع کې باقاعده بیان راغلی دی شروع کې چې دوه قسمه آیاتونه دي یو محکمات او بل متشابهات محکمات هغه ته وایي چې معنی بالکل واضح وي انساني معلومولی شي او متشابهات هغه ته وایي چې انسان د هغې معنی نشي معلومولی ظاهري ترجمه کولی شي خو معنی حقیقت یې نشي معلومولی نو د دې قرآن کې به هلته بیا تفسیر درته بیانو لکه الف لام میم موږ معنا کوو الله ښه پوهېږي په مراد د دې الفاظو یعنې موږ له معنا نه راځي دغه رنګې د الله رب العزت دپاره ید لفظ استعمال شوی دلته د غضب لفظ استعمال شوی د کرسی لفظ ولا استعمال شوی وسع کرسی السماء د دې نه څه مطلب دی نو بس اسانه خبره ده د الله پوهېږي په دې معنا باندې چې د الله غضب به څنګه او د الله غصه به څنګه خو ته به منې چې د الله دپاره غضب هم شته غصه هم شته ځکه دا قرآن کې راغلی ده چې کوم صفات په قرآن او حدیث کې بیان شي د هغې نه انکار نشي کولی به ثابتې الله له خو هر چې د دې معنا کول دي معنا به بیانې که نه مانې نو زمونږ عالمان دوه قسمه رایه ده یو ته متکلمین علما کرام وي هغه وي د دې معنا به نه بیانې صرف ترجمه به کې ټرانسلیشن یې کولی شي ترجمه لفظي کولی شي لکه الله غضب کې د الله غضب شوی دی داسې معنا کولی شي دا خو صرف د دې ترجمه ده خو غضب څه ته وایي بس مخکې پکې مزه نو الله ښه پوهېږي په دې باندې او قرآن کې وایي واما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه وایي د چا زړونه چې کاږه دي هغه دې قصو پسې ډېر ورځي څه مطلب دی او دا مطلب دی او دا مطلب دی که نه دی نو دې قصو ته به نه ورځي اوس الله پوهېږي د الله یا د الله پیغمبر الله او د پیغمبر په منځ کې راز و نیاز او موږ یې د دې د تبلیغ نه منې کړي او پیغمبر یې منې کړی چې عوامو ته او عام خلکو ته د دې خبرې مه کوه خو نور به منی د الله غضب دی الله غصه کېږي څنګه غصه کېږي موږ ته کیفیات نه دي معلوم او حقیقي معنی هم نه ده معلومه بعض علما کرام وایي معنی معلومه ده نو هغه زمونږ د صوفیانو ته متکلمینو ته ډېر په بد نظر ګوري لکه بعض اهل حدیث علما هغوی دې د دې نه انکار کوي موږ انکار نه دی کړی غضب د الله صفت دی شته دی ته وایې معنی معلومه ده نو زه معنی او که څه معنی ده تکړه شه د غضب معنا څه ده ته تکړه شه معنی وکړه که نه حسن جان صاحب رحمت الله علیه وي زما استاد سعودي عرب کې ناصر الدین البانی مشهور عالم د ډېر تکړه عالم تیر شوی دی او ډېر خدمت یې کړی نو هغه یو ورځ ما سره په دې خبره لانجه شوه چې د الله دپاره لاس راغلی یا دا غضب یا کرسی دی وایي ما ته وایي چې تاسو وایي چې د دې معنی نشته وایي ما ورته بلکل زموږ دغه خبره ده نشته معنی وایي ما ورته چې تاسو وایي چې معنی شته وایي هم وایي چې معنی شته وایي ما ورته په دې بورډ یې راته ولیکه چې څه معنی ده اکتب علی السبوره بس ویلي که په دې بورډ زه خو عجمي سړی یم زه پرې نه پوهېږم نو دې وجې نه عزتمندو زموږ علما کرامو ډېر د احتیاط لاره خپله کړې ده چې د غضب معنا د انتقام بیا کوم تفسیرونه او کوم حضرات چې دي د دې مخالفت کوي هغوی په خپله بیا دا په تفسیرونو لیکلي دي چې د الله غضب څوک نشي معلومولی مونږ هم دغه وایو چې نشي معلومولی خو چې په چا باندې عذاب راشي هغه آثار یې معلومولی شي دقه د الله عذاب دی دقه د الله غضب دی لکه فلاني قوم کې چې راغلی نو دغه خو اثر دی نمونه اثر انتقام عذاب دې ته غضب ویلی شي د الله غضب دقه شاني نو دی وجه نه موږ دا معنا کو غیر المغضوب علیهم نه هغه کسان چې د الله غضب یعنی عذاب پې راغلی وي نه د الله انتقام کې راغلی وي نه د الله په سزا کې راغلی وي نو دا معنا ذهن ته راځي سزا انتقام عذاب دا معنا ده او حقیقي معنا الله ته نه ده معلومه الله ته معلومه ده موږ ته نه ده معلومه نو دې ته تاویلي معنا وایي نو تاویل ټول کوي لکه الله ته موجود دی نو چې تاسو یو کې کم ځای کې دی وای نه د علم په اعتبار سره موجود دی نو دا د تعویل کو کنه د علم په اعتبار سره نو بهرحال عزتمندو دا یو لفظ غضب
دا بالته تفسیر سره بیا بیان غیر المغضوب علیهم نلار د هغه کسانو چې غضب شوی دی پاغ باندې هغوی باندې یعنی د الله عذاب پې راغلی دی په هغه لارې مراد د الله وله سزا ورکړې ده الله ته انتقام اخیستی دی دا معنا کولی شي دقه معنا یې کوه اسانه معنا ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دلته علماء کرام د غضب اسباب بیانوي چې د الله غضب په کوم وجوهاتو باندې راځي کوم داسې کارونه دي چې د هغې د وجې نه د الله غضب راځي ځکه ته هر لمونځ کې دعا کوې چې الله د غضب نه مې وساتې د غضب نه مې وساتې نو هغه اعمال چې د هغې د وجې نه د الله غضب راځي د هغې نه ځان خبرول پکار دي د دې لپاره چې ته په صراط مستقیم باندې صحیح روان شي ځکه که غضب او اسباب دې ونه پېژاندل او چېرته هغه خلکو کې داخل شوي نو په صراط مستقیم خو نه شوي ځکه صراط مستقیم دپاره دا لازمه ده چې ته به مغضوب علیهم نه ځان ساتي نو چې مغضوب علیهم خو ته پېژنې که نه نو دې وجې نه علما د دې اسباب بیان کړي یو سبب دی تبدیل النعمه د الله څه نعمت په تا باندې شوي ته د هغې شکریه نه ادا کې او الټه دا وایي چې مړه دا لا څه نعمت دی ماله د فلانې الله راکړي دا دې رانه بلکل والي یو خبره د دې د وجې نه په انسان باندې د الله غضب راځي لکه الله رب العزت قرآن کې د دې بیان کړی دی د بني اسرائیلو حرکتونه بیانوي چې ما له آسماني رزق ورکو نو سی ویلې لن نصبر علی طعام واحد مړه دا وایي څه زندګي شوه یو شی روزانه خوره او دا بټیر او من او سلوا دا لا څنګه زندګي ده وایي نو الله وایي ګوره ناشکري وکړه هلکه څه پکار دي وایي موږ ته چې کم دی بس پیاز اوږه او دا څیزونه پکار دي مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها لوی په دالونو دوکه شو ما وله رزقونه ورکول اسمان هغه خیر او اعلی رزق یې پرېغوستو او ادنه یې واغوستو نو الله وایي په دې زه غوسه کېږم دا موږ نه ډېر موږ نه هم دا کارونه کېږي عزتمند موږ له الله غټ نعمت راکړي هغه موږ ته نه ښکاري موږ یو مړه پلانې اصل څیز خو فلانې دی تا له حسن درکړي ته تعلیم غواړي چاله تعلیمونه ورکړي هغه مړه په تعلیم بسو کې حسن دی او چاله مثلا صحت ورکړي مړه صحت څه ته وایي مزیداره ښځه مې نشته چاله مزیداره ښځه ورکړي په ښځه به څه وکړم 27 خو نه دی چې غاړه کې به یې واچوم ګرځوم یې فلانې نشته دې ته ناشکري وایي یو کس دی یو کس هم په دنیا کې داسې نه وایي چې زه پوره یم حالانکې څومره نعمتونه دي نو دا الله قرآن کې بیا هغوی باره کوي فباؤوا بغضب من الله وایي د الله په غضب باندې اخته شو چې دا کارونه نو چې د نعمت ناشکري کې یا اعلی نعمت د سره یو ته داسې شی دی مال د ورکوټې راکې خورا دیږي دې د وجې نه د الله غضب په انسان راځي دا کار به نه کوو دویم کیسه الکفر بالله چې کوم انسان کفر کوي د ضد او د عناد د وجې نه نو الله رب العزت په ده باندې غضب راولي دا هم قرآن کې بیان شوی بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب دریم چې کوم قتل المؤمن مسلمان قتل کول دا د غضب ذریعه ده د الله رب العزت د غضب باعث چې کوم دی قتل د اجرتي قاتلان یا کوم قومونو کې دا قتل او غارت عام وي یا کوم انسان غواړي چې زه د قتل وکم دا د ده باندې د الله غضب دی دا د الله رحمت تتوجه شي ځکه قرآن کې الله وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه چې کوم انسان مؤمن قتل کو وی په ده باندې دا به همیشه دوزخ کې وي یا ډېر درنګ او ډېر سات به جهنم کې وي او د الله غضب دی په دغه قاتل باندې نو قتل د غضب ذریعه ده نو عزتمندو هر څه کوئ قتل مه کوئ بعضې کسان یې خپلې ښځې ووژني او شدید طور د ښځې راولګېږي خاوندان یې د شپې ټانګه کړي او ځوړند کړي او داسې ښځې شته خپل څلور بچي هغوی وژلي دي حلال کړي دي نو به د دې انسان باندې د الله لوی غضب وي چې بیا قتل کوي او بیا خپل وژني نو خیال کوئ ګورې دا چې د شپې څملئ که نه ښځې نه لږ لرې څملئ ما له یو ځل یو کس رالی غریب ډېر تکړه کس و نو هغه ښځې په اعتراض کو چې دا د شپې د بالښت د لاندې چاړک دي نو زه یارېږم نو واقعي خبره ده مور دی ګوره دا ته څه کې دومره ظلم څوک کوي ستا خپله ښځه ده
نو ما ته مفتی صاحب زمانه بیان نه لې ما ورته راو دا خبره تم بیان وکړه هغه وی زما ښځه ما په مخ باندې په سپېړو باندې وی ما ورته بالکل چاړه بالغ لاندې کړه سبا به د مرۍ نه نیولې وی سوچ کوه او غټه ګیره وه د هغه په مخ باندې په ژړا شو سترګو نه اوښکې راغلې نو دا قتل و غارت جنگ جګړه جنگ و جدال او دا څیزونه نه دي دا د الله د غضب ذریعه ده د بل بیان هم اورېدل پکار دي نو بهرحال دا خو مې سره ګپ شپ وکړو ځکه چې داسې نه دي کول پکار یو ځل زموږ مشر مفتي صاحب وویل یو ډاکټر و د هغه نه ښځه د واده په پیله سات باندې وتښتېده نو بس دلته رال ویل ګوره دا ما نه ولې لاړه یو شپه کې خو انسان نشي معلومېدی هغه ویل ما په یو شپه کې معلوم کړی دی ویل څنګه وی دی ظالم بیګا ټوله شپه ما ته چاړه اړوله کله به په یو ځای راښکله کله بل ځای باندې راښکله کله هغه نه تپوس و چې هلکه ته خو دومره تعلیم یافته سړی دا دې ولې کول وی چې ما ته چا ویلي چې په پیله شپه به ښځه یارې نو بس هغې الله الله کول چې سبا شي چې ځان وباسم دا خو لیوني باندې زه پېښ شوی بس لاړ نو بهرحال جنگ جګړې ظلم زیاتی کول دا د الله غضب ته آواز کول دي او د دنیا د رحمتونو نه به هم چې کوم دی محرومه شي نو دا بل سبب دی دریم دی النفرة عن الاسلام والطعن فيه دا هغه اصول دي چې په خپله د قرآن نه معلوم شوي دي چې کوم انسان خپل دین او اسلام سره نفرت کوي او په خپل دین باندې اعتراضات کوي زموږ مسلمانان دا عقیده داسې دا فلانې داسې د اسلام کې دا ظلم دی اسلام کې داسې دی دغه کس چې کوم دی د الله د غضب ذریعه جوړیږي دا الله رب العزت قرآن کې بیان کړي دي سورہ مائده 57 58 59 60 نمبر آیات کې الله رب العزت وی دا اهل کتاب نه دي دا څه کوي الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا دوی ستاسو دین پورې مذاق کوي دا څه دین دی نو دین پورې مذاق دا ذریعه د الله د غضب کېږي اخري آیت کې الله وایي ځکه پې ما الله غضب راوستو بیا وایي وإذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا تاسو چې کله اذانونه کوئ دوی خاندي وه داسې شی دي هسې مولا بړانګې وایي زموږ بعض مسلمانان هم اذان پکې څه وایي مطلب دی او هندوستان کې هم دا مسله راپورته شوې وه وایي اذانونه دي نه کوي موږ پریشانه کېږو او دا څه کوي نو اذان پورې خندل دین داسې احکاماتو مذاق وچاتول خپل دین احکاماتو باندې ملنډې کول اعتراضات کول نو الله رب العزت او بیا وایي هل تنقمون منا الا ان آمنا ایمان باندې اعتراض کول مړه اسی مسلمانان وایي موږ ښه یو خپل مسلمان په خپل ایمان باره کې دا وایي نو الله رب العزت دې آیات کې بیا 60 نمبر آیات کې الله وایي چې قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وی دقه کسانو باندې چې اذانونو پورې خندل اسلام پورې خندل اعتراضات په اسلام باندې کول الله وی زما لعنت پراله غضب پراله وجعل منهم القردة والخنازير او الله ماتي بيزوګان او خنزیران جوړ کړه نو اوس دور کې چې کوم کس اسلام پورې خاندي الله د خنزیرانو ملک تلیږي وی زه به دقه خنجیرانو سره خوشحاله ته او هلته چې کوم دی بیا د خنجیرانو غوښې خوري خرڅوي او عقې ته ښوي نو د دې وجې نه زموږ د الله نه یېرېدل پکار دي او دین پورې وعبد الطاغوت او د طاغوت عبادت ته الله وایي زه واړومه بیا اولئک شر مکانه وایي د ده نه بیا شریر انسان نه چې کوم انسان د دین مذاق جوړوي بل د پنځم ارتداد عن دین الله مرتد کېدل د دین نه دا د الله د غضب ذریعه ده لکه انسان پرویزی شي قادیانی شي یهودی شي عیسائی شي نو د دې د وجې نه الله غضب راځي قرآن کې الله وایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليه غضب من الله چې کوم انسان خپل سینه کفر ته کولاوږي او اسلام پریدي وایي دقه انسان باندې د الله غضب دی اشپاگم وجه د جهاد نه تختیدل یا جهاد پر غستل لیکن قرآن پاک الله رضت الله ویلی دی بغضب من الله شپاگم وجه د الطغیان فی الرزق رزق کی سرکشی کول او رزق د الله نعمت نه ګڼل او رزق کی ناشکری کول دی بارکم الله رب العزت قرآن پاک وی کلوا من طیبات ما رزقناکم زما پاک رزقونه خورئ ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی
دې کې اخوا دې خوا مه کوئ ګینې زما غضب به د باندې راشي. بعضې کسان یې خپل رزق د سره ګڼي نه چې دا سه رزق دی که نه دی، وایي موږ سره څه شي دي مړه، نو هغه ځان نه بره ته ګوري، نو د رزق ناشکري دا هم ښه نه ده. او اتم نمبر موالات الکفار، کفارو سره د زړه مینه ساتل، چې دا کفار مړم سم دي، اسې زموږ د مولیان خبرې کوي او د هغوی بس د خپل عبادت طریقه ده، څه چلو شو بس هغوی دې هغسې کوي او موږ دې داسې کوو نه، او د هغې طریقې د زړه نه خوښول چې هغه هم صحیح دي او دا هم صحیح دي، د دې باندې د الله غضب راځي. الله وی ويعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. الله وی دې کافرانو سره د زړه مینه مه کوئ چې کوم باندې د الله غضب راغلی. او نهم نمبر اساءة الظن بالله، الله باندې بدګمانیانې کول، دام عزتمندو قرآن پاک راځي الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء وغضب الله علیهم. کوم انسان چې په الله باندې بدګمانیانې کوي نو به دا انسان باندې د الله غضب راځي. نو نن راته اسباب بیان شو عزتمندو چې د دې د وجې نه د الله غضب په انسانانو باندې راځي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د دې نه حفاظت وکړي. نو صراط مستقیم ترجمه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله روان کې ما په سیده لار باندې استقامت را کې د سیده لاره. صراط الذین انعمت علیهم، لار داغه کسانو چې انعام کړی تا په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم، نه لار داغه کسانو چې غضب شوی دی په هغوی باندې. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد.